الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرماؤ حدیث کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ را روان نبی علیہ السلام نے تپوس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ذر دے نبی علیہ السلام فرمائے چې او دا ابو ذر پڑھے تاسو ابو ذر پیژنئ وی چې مونږ نه د اسمانونو مخلوق یې داسې پېژني چې داسې تاسو نه پېژنئ دا څه وجه وی په دې کې یو دوه صفتونه دي یو دا چې د سورې اخلاص سره قلو سره ډېر محبت دی او دویم دا چې په دې کې عاجزي ده په دې دوو صفتونو ډېر لوی مچوب دی ځکه چې سورې اخلاص هغه عمل دی نبی علیه السلام د زندګۍ اخرنۍ غذا هغه تبوک ده نبی علیہ السلام تبوک کې موجود دی جبرائیل علیہ السلام راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې یو کس وفات شوی دی او د هغه جنازه که تاسو غواړئ یو زه به د ځمکې دا تناول رانه کړم تاسو د هغه جنازه وکړئ نبی علیہ السلام تپوس وکړه چې ولې جبرائیله وی چې د هغه د سوره اخلاص سره ډېر زیات محبت و الله تعالی وایي چې زما دا نبی دی د جنازه وکړي د دې وجې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستاسو وکړئ دا جنازه تاسو وکړئ نبی علیه السلام یوازې جنازه نه بلکې ټول صحابه په جنازه کې موجود او یا زره ملایکې په دې جنازه کې موجود چې د دې سوره اخلاص کلو سره محبت نو سوره اخلاص ډېر لوی نعمت دی بل جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې د په ورځ کې یو دوه دعاګانې کوي او هغه دوه دعاګانو په وجه سره د په اسمانونو کې ډېر مشهور دی او هغه په دې کې ابو ذر رضی الله عنه تشریف راوړ نبی علیہ السلام یې ابو ذر ته څه دعا کې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یو دعا په ورځ کې دوه پیرې کوم خو ما د چا نه زده کړې نه ده دا الله تعالی زما په دې زړه کې اچوله زه لږ ساعت سبحان الله ویم لږ ساعت الحمدلله ویم لږ ساعت الله اکبر ویم لږ ساعت لا اله الا الله ویم او بیا دا دعا ویم چې اللهم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا واسألک علما نافعا واسألک دینا قیما واسألک یقینا صادقا واسألک العافیة من کل بلیہ واسألک تمام العافیة واسألک دوام العافیة واسألک تمام العافیة واسألک شکر علی العافیة واسألک غنى عن الناس ماشاءاللہ